السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په اسلام آباد کې د پی ټی آی 1,00,000 کسان پولیسو گرفتار کړل او جیل ته منتقل کړل. ملګرو د پی ټی آی کسان پولیسو والا په څه جرم کې گرفتار کړل؟ هغه هم په ډیر غټ تعداد کې 1,00,000 کسان گرفتارول. دا د سوچ نه بار خبره ده. نو ملګرو که تاسو ځان د ټول معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو که تاسو زمونږ چینل کې نوی وئ نو مهرباني وکړئ زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلې بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسی. ملګرو د پاکستان تحریک انصاف 1,00,000 کارکنان پولیسو گرفتار کړل او جیل ته منتقل کړل. ملګرو په کومه طریقه د هغو گرفتاری وشوله؟ ملګرو چې کله موږ د دې خبرې دا معلومات کړي دي نو د هغه نه د اطلاع راغلی چې تر اوسه پورې یو کس هم هغو نه دی گرفتار کړی. دا غلط خبرونه دي چې په میډیا باندې روان دي. نو ملګرو تاسو بالکل په غلط خبرونو باندې اعتبار مه کوئ ځکه چې نه گرفتاری شوې ده هېڅ هم نه شوي، ځکه صرف عمران خان د 25 مای لا لانګ مارچ اعلان کړی دی. څومره چې هم کسان دي د دې څلورو صوبونو څومره هم کسان دي ټول خلک روان دي اسلام آباد ته لانګ مارچ دپاره. نو ملګرو خلکو له پکار دي چې د خپل ځان حفاظت په خپله باندې وکړي ځکه الله مه کوه کلته داسې انتشار جوړ شي یا پکې ډزې وشوي نو ملګرو همدا غریبانان خلک په مري. ملګرو زه خو چې کوم کسان چې هم خپل بچي دغه دندې دپاره لیږي نو زه هغه مو پلار ته دا سوچ کوم چې هغه مو پلار خپل بچي ولې نه کنټرول کوي. تاسو ته خو پته ده چې دې نه مخکې هم ډېر درنې شوي دي، هغې که هم ډېر قتلونه شوي دي، ډېرې پکې زناکاریانې شوي دي. ملګرو موږ نور دا نه غواړو چې زموږ په خاوره باندې داسې یو نوی فساد جوړ شي او هغه فساد داسې زموږ ملک تباه شي.